فعل نهی به مونږ څنګه جوړو او د څه نه به جوړو؟ نو فعل نهی دا به مونږ د فعل مضارع نه جوړو. د معلوم صيغه به د فعل مضارع معلوم نه جوړو او د فعل نهی مجهول صيغه به مونږ د فعل مضارع مجهول نه جوړو. د غائب صيغه د غائب نه، د حاضر صيغه د حاضر نه، د متکلم صيغه د متکلم نه. د فعل نهی د جوړولو اسانه طریقه دا ده چې د مضارع په شروع کې به مونږه لفظي لا راوړو او اخر کې به مونږه دا تبدیلی وکړو چې د فعل مضارع په کومو پنځو صيغو په اخر کې پیش دی، نو دغه پیش دا به مونږه په جزم سره بدل کو. په کومو وو صيغو کې چې نون اعرابي ده نو د هغه وو صيغونه به نون اعرابي وغورځو او په دو صيغو کې به عمل نه کوي. یعنی څنګه عمل به چې لفظ لم کاو نو هغه عمل هغه لای نهی هم کوي د فعل مضارع په اخر کې. گردان فعل نهی غائب و معلوم. نو شپږ صيغې ته مونږه د حاضر ذکر کړې، نو وسو د غائب شپږ صيغې دي او د متکلم دو صيغې دي، نو اته صيغې شوي. نو تدې طریقه هم مخکې مونږه ذکر کړې ده، یو ځل مونږه بیا ذکر کوو چې دا اته صيغې دا به د مضارع د اتو صيغو نه جوړیږي. یعنی د غائب صيغه به د غائب نه جوړیږي او د متکلم صيغه به د متکلم نه، د معلوم نه او د مجهول نه. د کوم صيغو په اخر کې چې پیش دی هغه پیش به مونږ په جزم سره بدل کو. په کوم صيغو کې چې نون اعرابي ده دا غینه نون اعرابي وغورځو او که په کوم صيغه کې نون د جمع مؤنث ده نو هغه به په خپل حالت باندې پرېږدو. مثلا دا اته صيغې موږ سره د مضارع نه دي، يفعلوا يفعلان يفعلون، تفعلوا تفعلان يفعلن، افعلوا او نفعلوا. اوس په دې باندې مونږ لا داخلو نو دا بشي لا يفعل لا يفعلا لا يفعلوا، لا تفعل لا تفعلا لا يفعلن، لا افعل او لا نفعل. نو دا مونږ سره د فعل نهي غایب د معلوم ګرځاندي. اوس دې کې مونږه نون ثقيله دا پکې لګو، نو کم تفصيلات چې په نون ثقيله کې مخکې نو هغه دلته هم دي. یعنی په کومه صيغه په اخر کې چې د لا نهي د وجه جزم راغلی دا جزم مونږه په زبر سره بدل کو. د تسنیه د الف نه وروسته به مونږه نون ولګو. د جمع مذکر حاضر په صيغه کې چې دا کم وو دی دغه وو به مونږه وغورځو او کم د جمع مؤنث غائب صيغه ده نو دغه کې د نون جمع مؤنث نه وروسته به مونږه الف او نون تاکید ثقيله دا به مکسور راوړو. نو مونږ سره بشي لا يفعلن لا يفعلان لا يفعلن، لا تفعلن لا تفعلان لا يفعلنان، لا افعلن او لا نفعلن. او تدینا د خفیفی تفصیل ما آسان دی. په کومو کې چې الف راغلی دی یعنی نه تسنیه صيغه او د جمع مؤنث غائب صيغه تدینا د خفیفی صيغه ناراضي. نو د خفیفی صيغه مو سره شوي پنځه، لا يفعلن لا يفعلون لا تفعلن لا افعلن لا نفعلن. لا يفعلن د واحد مذکر غائب صيغه ده، لا يفعلون د جمع مذکر غائب صيغه ده، لا تفعلن د واحد مؤنث غائب صيغه ده، لا افعلن د واحد متکلم او لا نفعلن د جمع متکلم. والگردان فعل نهي غائب مجهول نو دا بشي لا يفعل لا يفعلا لا يفعلوا، لا تفعل لا تفعلا لا يفعلنا، لا افعل لا نفعل. علامت د مضارع مضموم او د اخیر نه مخکې چې کوم حرف دی نو هغه له فتحه او تدین هم د ثقيله گردان دقه شانتي دي څنګه چې مخکې مونږه داغه ذکر وکړو. یعنی دا جزم بابا فتحی سره د الف نه بعد د تسنیه د الف نه بعد نون مکسور د جمع مذکر د غائب د صيغه نه با دا وو حذف کیږي او کم د جمع مؤنث غائب صيغه ده نو پاغي کې با په اخر کې الف او نون لګي. نو دا بشي لا يفعلن لا يفعلان لا يفعلن لا تفعلن لا تفعلان لا يفعلنان لا افعلن او لا نفعلن. د چې بکم صيغو د ثقيله بکم صيغو کې چې الف راغی نو تداغه نه به د خفيفي صيغه نه راځي. نو شی با لا يفعلن لا يفعلن لا تفعلن لا افعلن او لا نفعلن. سلائیڈ نمبر 214 ثلاثی مجرد کے ابواب سے فعل نهی غائب معلوم کی گردانیں. نو دا وسو
د دغه شپږ ابوابونه د حاضر ګردانونه خو مونږ وکړل د فعل نهي. اوس د فعل نهي غایب او د معلوم ګردانونه دي. لا یضرب لا یضربا لا یضربو لا تضرب لا تضربا لا یضربنا لا اضرب لا نضرب. طریقه مونږ ویله چې د مضارع په کومو صيغو کې پیش دی هغې له جزم نون اعرابي غورځېدل او نون جمع مؤنث په خپل حالت باندې پرېښودل. دغه شانته د لا یفتح د لا ینصر د لا یسمع د لا یحسب د لا یشرف ګردان هم دی، خو فرق صرف په عین کلمه کې دی. د عین کلمې ته به پکې مونږ خیال کوو. اوس تدینه د ثقلې ګردان نو هغه طریقه مونږ بار بار ذکر کړه چې کم جزم دی دا به مونږ په زبر سره بدلو، په کومې صیغه کې چې وو دی د هغې نه به وو غورځو، او د الف د تثنیې نه وروسته به مونږ نون تاکید ثقیله مکسور راوړو، او کم د جمع مؤنث غایب صیغه ده نو په هغې کې به مونږ د نون جمع مؤنث نه وروستو الف او نون راوړو. نو دا به شي لا یضربن لا یضربان لا یضربن لا تضربن لا تضربان لا یضربنان لا اضربن لا نضربن. دغه شانتې دا نور ګردانونه هم دي. لا یفتحن لا ینصرن لا یسمعن لا یحسبن لا یشرفن. خو په دې کې به مونږ صرف د عین کلمې حرکت ته خیال کوو، نور یو شانتې دي. او تدې نه خفیفې ګردانونه نو په کومو صیغو کې چې الف دی ته د هغې نه به د خفیفې صیغې نه راځي. نو د خفیفې د ګردان مونږ سره 15 صیغې پاتې شي، هغه دا دي لا یضربن لا یضربون لا تضربن لا اضربن لا نضربن. دغه شانتې دا نور 15 ګردانونه هم دي، خو عین کلمې حرکت هغه په دې بعض ګردانونو کې د لا یضربن نه مختلف دی. مثلا فلا یفتحن کې عین کلمه مفتوح ده، په لا ینصرن کې مضموم ده، بیا په لا یسمعن کې مفتوح ده، او په یحسبن کې مکسور ده، او په یشرفن کې مضموم ده. نو چې د دې پکې مونږ خیال ساتو. اوس د مجهول ګردانونه لا یضرب لا یضربا لا یضربو لا تضرب لا تضربا لا یضربنا لا اضرب لا نضرب. دقه شانتې ګردان د لا یفتح لا ینصر لا یسمع لا یحسب د لا یشرف هم دی. نو دا د معلوم نه ځکه آسان دي چې په دې کې د عین کلمې فرق نشته. په مجهول کې په ټولو کې عین کلمه دا مفتوح ده او علامت د مضارع مضموم ده، یعنی حرکات د ټولو یو شانتي دي او د اخر نه هم یو شانتي دي. نو په دې کې څه فرق نشته دی. او په وسې د دې نه مونږ ثقیله جوړو نو اق تفصیل ده پکې. د جزم به مونږ په زبر سره بدل کو، د جمع مذکر نه به مونږ وو وغورځو، او د تثنیې د الف نه وروسته به مونږ ثقیله نون مکسور راوړو، او دا کم جمع مؤنث غایب صیغه ده نو الف او نون به پکې راوړو. کم حساب چې په معلوم کې نو دا به شي لا یضربن لا یضربان لا یضربن لا تضربن لا تضربان لا یضربنان لا اضربن لا نضربن. دقه شانتې ګردانونه دا د نور هم دي چې کم حرکات په یضربن کې دي او څونه حروف په هغې کې دي، نو دقه شانتې په دې نورو ګردانونو کې هم دي. په دې کې څه فرق نشته دی. اوس د دې نه خفیفې نو د خفیفې دې 15 صیغې راځي. لا یضربن لا یضربون لا تضربن لا اضربن لا نضربن. دغه شانتې دا 15 ګردانونه نور هم دي. و سلاइड नंबर 218 فعل نهی غایب و حاضر معلوم بانون ثقیله و خفیفه. د فعل نهی غایب او د حاضر د معلوم پورا گردان بیا د هغې نه ثقیله او بیا خفیفه. نو گردان دی لا یفعل لا یفعلا لا یفعلو لا تفعل لا تفعلا لا یفعل ده لا تفعل لا تفعلا لا تفعلو لا تفعلی لا تفعلا لا تفعلنا لا افعل لا نفعل. نو که په دې گردان کې موږ وګورو په کومو 15 صیغو په آخر کې چې په مضارع کې پیش دی نو هغه مجزوم دی. په کومو کې چې نون اعرابي ده د هغې نه نون اعرابي غورځېدلې ده او نون جمع مؤنث دا په خپل ځای دی. اوس د دې کې چې کله مونږ ثقیلت جوړو نو په آخر کې به مونږ نون مشدد راوړو. په کومو صیغو په آخر کې چې دا جزم دی دغه جزم دا به مونږ په زبر سره بدل کو، او د جمع مذکر غایب د جمع مذکر حاضر صیغې نه به مونږ وو وغورځو، د واحد مؤنث د حاضر صیغې نه به یا وغورځېږي، او کم د جمع مؤنث غایب او د جمع مؤنث حاضر صیغه ده نو په دې کې به د نون جمع مؤنث نه وروسته مونږ الف او نون راوړو. نو ګردان بشي لا یفعلن لا یفعلان لا یفعلن لا تفعلن لا تفعلان لا یفعلنان لا تفعلن لا تفعلان لا تفعلن لا تفعلن لا تفعلان لا تفعلنان لا افعلن او لا نفعلن. چونکې په شپږو صیغو کې الف راځي د ثقیلې د نون نه مخکې، څلور خو د تثنیې دي او یو پکې د جمع مؤنث غایب ده او یو پکې د جمع مؤنث حاضر ده، نو تدې نه به د خفیفې صیغې نه راځي. نو د سوال لسونه چې شپږ لرې کړي نو اته شوي، نو اته د خفیفې صیغې دي. هغه دا دي لا یفعلن لا یفعلون لا تفعلن لا تفعلن لا تفعلون لا تفعلن لا افعلن او لا نفعلن.
او کم حرکت چې په دې اتو صيغو کې د ثقيلي د نون نه مخکې و نو دغه حرکت د خفیفې د نون نه مخکې هم دی. اوس د دې مجهول لا يفعل لا يفعلا لا يفعلو لا تفعل لا تفعلا لا يفعلنا لا تفعل لا تفعلا لا تفعلو لا تفعلي لا تفعلا لا تفعلنا لا افعل او لا نفعل او بیا ته دینا د مجهول ګرداندو ثقيلي. نو په دې کې خو به یو موږ علامت د مضارع ته خیال کوو او د ثقيلي د نون چې په خپل کم حرکت دی او تدین مخکې په حرف باندې چې کم حرکت دی یا کم حرف دی نو هغه چې کم په معلوم کې نو هغه په مجهول کې هم دی. لا يفعلن لا يفعلان لا يفعلن تر د اخره پورې او بیا د خفیفې تدین هم 15 صيغې راځي. نو تدې ځای پورې د فعل نهي کم ګردانو نو هغه هم سر ته ورسید، معلوم هم مجهول هم غائب حاضر متکلم پورا گردان الحمدللہ د الله په توفیق باندې سر ته ورسید. وہ سلائیڈ نمبر 219 فعل تعجب. نو فعل تعجب وہ ہے جس میں تعجب و حیرانگی کا اظہار ہو. انسان جب یو چیز باندې حیرانتیا کوي او دې لپاره چې کم افعال استعمالیږي نو دې ته فعل تعجب وایي. نو ته دې لپاره عام طور باندې درې صيغې استعمالیږي. دلته خو صاحب کتاب دو ذکر کړی دي خو په نورو کتابونو کې درې یا څلور صيغې دي. مثلا ما افعله وافعل به نو دو دادي او یو فعلا یا د فعلا په ځای باندې فعلت. ما افعله او افعل به او فعلا او فعلت. ما افعله معنی دا کیا ہی اچھا کیا اس نے یعنی اغی سو خکلی دا کار اکو او دا قشان دی دا افعل به هم دغه معنی دا او دا قشان دی کوس کا مونږ دار بابي ضربان وایو. نو ما ازربه وازرب به وزربا یا ما انصره وانصر به ونصر تدقي افعله او د افعل به پوزن بي یا ما احسبه واحسب به وحاسب. نو دې ځای پورې د فعل ماضي د فعل مضارع د فعل نفي او نفي تاکید بالن نفي جهت بالم فعل امر او د فعل نهي دغه چې کم ګردانونه او د معلوم د مجهول او دغه شانتي بیا لام تاکید بانون تاکید ثقيله او خفيفه داغه د امر په اخر کې راتلل داغه د نهي په اخر کې راتلل. نو الحمدلله دغه ټول تفصيلات دا سر ته ورسېدل. الله جل شانه دی دا څومره سبقونه چې مونږ وویل نو په دې باندې د صحیح پوهه کېدلو مونږ له توفیق راکړي او دا چې کوم مقصد د لپاره مونږ وایو الله جل شانه دی هغه مقصد هغه هم مونږ ته را نصیب کړي او هغه مقصد هغه د قرآن او د حدیث په هغې باندې صحیح پوهه ده. نو الله جل شانه دی په قرآن او په حدیث باندې مونږه صحیح پوهه کړي. ان شاء الله تعالی آئنده درس کې به مونږه ټاپک نمبر 5 د اسم کم اقسام دي او د هغې کم تفصیلات دي او کم ګردانونه دي دا به شروع کوو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.